بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انعام رکوع نمبر 3. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن ازلم وسوک دی ظالم ممن افترا د هغه چانا چې وتړي علی الله کذبا په الله باندې دروغ او کذب بیااته یا دروغجن غني آیتونه د الله. انه لا یفلح الظالمون. بشک الله نه کامیابی ظالمان خلق. ويوم نحشرهم جميعا په هغه ورځ چې راجمه بکو نحشرهم مونږ به راجمع کو دوی جميعا ټول. الله فرمای ثم نقول بیا به مونږ ووایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک اختیار کړي اين شرکاؤکم الذین سشول ستاسو شریکان هغه کنتم تزعمون چې تاسو به دعوی کولې د هغوی د شراکت یعنی تاسو د الله سره شریک جوړول هغه څه شو. ثم لم تكن بیا بنئی فتنتهم فتنه یعنی عذر د دوی الا مگر ان قالو دا چې دوی به وایي مشرکان به سوی والله ربنا قسم دی د په الله چې ربنا رب زمونږ دی ما كنا مشرکین مونږ مشرکان نو په خپل به ځان خلاف گواهی ورکي. انظر وګورئ کیف کذبوا علی انفسهم څرنګه به دروغ ووایي په خپلو ځانونو. وضل عنهم او ورک شو د دوی نه ما کانو یفترون هغه خدایان چې دوی به جوړول د ځان نه. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یستمع الیک چې غوږ نیسي تا ته غوږ دی. وجعلنا علی قلوبهم اکنة او اچولې دي مونږ د دوی په زړونو باندې پردې ان یفقهوه چې نه پوهیږي دوی. وفي اذانهم وقرا او د دوی په غوږونو کې کوڼوالی دی. وان یروا کل آیة او کوي نه دوی هر قسمه نښه لا یؤمنوا بها نو دوی ایمان نه راوړي په هغې حتی اذا جاءوک تر دې پورې چې کله راشي دوی تا یجادلونک نو بیا جګړه کوي ستا سره. یقول الذین کفروا نو وایي هغه کسان چې کافران دي ان هذا چې نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر قصې دي پخوانۍ. وهم ینهون عنه او دوی منع کوي خلق د دې نه. وینأون عن او پخپله هم لري تختی د دې نه پخپله منع کېږي نورو ته مه ورځئ قرآن له مه ورځئ پیغمبر خواله. وإن يهلكون او نه هلاک کوي دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دوی شعور نه لري. لکه په دې عمل سره خپل ځان په خپله بربادوي چاله به څه نقصان ورکي. مشرک بنده په خپل ځان تباه کوي. ولو ترى او کاش چې ته وینې دوی اذ وقفوا علی النار هر کله چې به دوی ودرولې شي په اور باندې فقالو نو دوی به وایي یا لیتنا هی افسوس دی په مونږه نورد چې مونږ بیا دنیا ته لاړې ولا نکذب بآیات ربنا چې مونږ نه دروغجن آیتونه د رب زمونږ نښې د رب زمونږ ونکون من المؤمنین او شو به مونږ د مؤمنانو نه. هلته به بیا د افسوسونه کوي الله فرمایي. بل بدا لهم بلکې داسې نه ده ښکاره به شي دوی ته ما کانو یخفونه هغه څه چې ودوی چې پټول به یې من قبل مخکې د دې نه. ولو ردو او کچرې دوی بیا بوتللی شول دنیا ته لعادو نو خامخا به بیا دوباره کوي دوی لما هغه کارونه نهو عنه چې منع کړی شوي دوی د هغې نه. وانهم لکاذبون دوی دروغجن دي. بیا به تیری بیا به د آخرت تیری بیا به دوی په دنیا کې ونښلي او دروغ به وایي. وقالو او دوی وایي ان هي الا حیاتنا الدنیا چې نه دی مګر دا ژوند د دنیا دی نن په دنیا کې دا حل دی چې وایي چې بس دا ژوند د دنیا دی. وما نحن بمبعوثین امون به بیا نه راپاسولی کېږو. ولو ترى او کاش چې ته وینې اذ وقفوا علی ربهم هر کله چې به دوی ودرولې شي خپل رب ته قال او به وایي الله الیس هذا بالحق آیا نه ده دا دوباره ژوند کېدل حق یعنی دا بیا راپاسېدل حق نه دي. الله به دې تپوس وکړي. قالو نو دوی به ووایي بلا ولنا وربنا قسم دی زمونږ په رب باندې دا خو حق دي. قال نو او به وایي الله فذوقوا العذاب پس وسوسه کوي عذاب بما کنتم تکفرون په وجه د هغه عمل چې وایي تاسو چې انکار بم کوو تاسو د الله نه انکار کوو د دې حقیقت د قیامت د ورځې نه انکار کوو نو وسوسه کوي عذاب په خپل ځان له عذاب خوښ کړی دی وسوسه کوي عذاب. الله دې موږ ټول په امان کې د هر قسم شرک نه. صدق الله العظیم.